رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د حقوق الله د ادا کولو سره سره د حقوق العباد د ادا کولو تعلیم هم ورکړی. حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر خوش صحابي و. دا بیانوي وای ما اول په کثرت سره ډېر زیات نفلونه کول. وای ما به ډېر زیات نفلونه کول، د شپې به مې ټوله شپه نفلونه کول او ما به په کثرت سره روژې نیولې. روژې به ما ډېرې زیاتې نیولې. بیا نبي علیه الصلاۃ والسلام ته د ما د معمولاتو علم وشو، ته پته ولګېده. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وای فلا تفعل صم وافطر. وای اے عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه فلا تفعل، وای ته داسې مه کوه چې ټوله هره ورځ روژه نیسې او ټوله شپه عبادت کوي. وای داسې مه کوه. فرمایه صم وافطر، وای روژه هم نیسه او افطار هم کوه. وای کله روژه نیسه او کله مه نیسه. مطلب یې دا و یوه نیمه ورځ روژه نیسه، یوه نیمه ورځ یې پرېږدوه، بیا 2 ورځې روژه ونیسه، بیا 2 ورځې پرېږدوه، یوه نیمه ورځ روژه ونیسه، بیا 4 ورځې بیا پرېږدوه. داسې صم وافطر، روژه نیسه او پرېږدوئ. د دې لپاره موږ ته هم تعلیم شته چې موږ تاسو ته په هم پکار ده چې ټول کال روژه نه ونیسو، بلکې کله روژه نیولې او کله پرېښودلې. دا تعلیم ده. بیا ورته وفرمیل وقم ونم، وایي ته ټوله شپه عبادت مه کوه، په شپه کې ته آرام هم کوه او عبادت هم کوه. بعضې شپه نیمه ویښه تېروه او بعضې شپه کې ته وده کېږه. ولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې ولې ورته بیان کړي؟ ځکه چې صرف د بنده دپاره حقوق الله نه دي بلکې حقوق العباد هم دي. لکه څرنګه چې د حقوق الله تلقین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ ته استرا کړی ده، داسې د حقوق العباد تلقین هم را کړی ده. په دې دواړو باندې به عمل کوو، د الله په حق باندې هم د بنده په حق باندې هم. بیا ورته فرمایل فإن لجسدک علیک حقا، وایي تا د جسم په تا باندې حق ده. تا ته پکار ده چې ته د خپل جسم خیال وساته، هغه د راحت د آرام خیال یې وساته. ټوله شپه که ته نفلونه کوي، عبادت کوي، ویښه تېروي، نو جسم باندې ظاهري خبره ده چې تکلیف خامخا انسان ته، نو د تا د جسم په تا باندې حق ده. د دې د وجې نه ټوله شپه عبادت مه کوه، څه شپه عبادت وکړه او څه شپه دا په خوب باندې تېره کړه. دوه مې ورته وفرمایل وإن لعینیک علیک حقا، وایي تا د سترګو په تا باندې حق ده. او درې مې ورته وفرمایل وإن لزوجک علیک حقا، د تا د ښځې په تا باندې حق ده. وإن لزورک علیک حقا، د تا د میلمنو په تا باندې حق ده. نو دا هلته کېدلی شي چې یو انسان نیمه شپه عبادت وکړي او نیمه شپه د خپل ځان خیال وساتي، د خپلې ښځې خیال وساتي، د خپلو میلمنو خیال وساتي، د خپلو سترګو خیال وساتي. نو دا ټول حقوق په دې کې ضروري دي. د دې د وجې چې اسلام تعلیم دا ده چې ټولو عباداتو کې ځان دومره مصروف کړي یا که نه چې عباداتو حقوق الله هم په ځای شي، حقوق العباد هم په ځای شي. داسې نه چې ټوله شپه حقوق الله په ځای کوي او حقوق العباد دې پرې ایښي وي. نو درمیانه طریقه به اختیاروي چې د الله تعالی حق هم په ځای کې او د بنده حق هم په ځای کې. نو دې د وجې نه دا صحابي چې کومه ده هغه نه بعد خپل عمل بدل کو او په نیمه شپه کې به عبادت کو او نیمه شپه به د په خوب باندې تېروله. ځکه چې د انسان جسم هم په انسان باندې حق ده، ښځې هم په انسان باندې حق ده، او داسې د میلمنو هم په انسان باندې حق ده، او د سترګو هم په انسان باندې حق ده. په کار ده چې انسان د عبادت سره سره هر شي ته وخت ورکړي او د هغه خپل حق په ځای